یو سړی مانه تپوس وکړو چې جی نور خو خدای فضل دی کارونه ښه کوو خو دغه ګناه کوو نو دا ګیرې ته یې داسې ماله سخته غصه راځي چې یا په لاره روان یم او څوک رانه تپوس وکړي او یا چېرته داسې ځای کې ناست یم چې مناسبت نه یو مسلې تپوس وکړي نو غصه راځي ډېره سخت ځکه چې دا سړیتوب هم دی دا دین دومره سپک شی نه دی چې ته نئی دکان کې به هم لګیا یې په دکانونو به لګیا یې او ځای کې به چېرته جومات ته احترام مد نظر لاړ شو هلته تپوس دا نه چې ملا صاحب دا مسله څنګه ده تېر شه ملا صاحب بچیا تېر شه که نه دا د غوږ پیس کوي مو چې داسې پړتک وي ملا صاحب دا مطلب ملا ستا د ښځې ډولی لاندې راغلی دی په لاره روان دی ملا صاحب دا مسله څنګه ده او د پاکستان کې دا قسمه خسکي چرګې بچي چې دي دا ډېر دي دا اوس چې مالدار شوي دي دا د هندوانو لوښي به وینځل هندوانو بورۍ به وچتولې خیال دې راغی دا د هندوانو برتنمان چې دوی چې په لاره ځي خپل چال تېر دی د کارغه غوندې داسې داسې د تېر شو ګډې بچیا سړیتوب تا کې نشته پیسې خو خر سره نه خر د پاسم چې دی د پیسو خزانه انبار کنو خرم سړی پاکستان کې ډېر داسې دي چې خرونو باندې خدای پاک دولت انبار کړي دولت خبرې د وقار کوا خبرې د ضمیر کوا دولت بله خبره ده چې دولت پسې د خلکو ایمانونه خرڅي کې لګیا دي تاسو وګورئ څومره دنیا نه بګیلي مړزان جوړ شو پیسو د پاره لاړ خپل ضمیر د پلار او د نیکه مشنونه یې پرېښوه او پیسو د پاره خرڅ پاکستان کې خدا عام شي پیسې ورکوه هر شی دلته رامداس کې یو مداري غوندې هغه به هر یو څیز په یو پیسه چاکورو مال په یو پیسه ته قسمت پوره غوندې به جوړې کړې به هر یو څیز په یو پیسه چاکورو مال پاکستان کې هر یو څیز په یو پیسه پیسې داسې خوځوه هر څه به در پسې را روان نو خبره دا ده چې ضمیر هم دنیا کې څه شی په لاره روانې داسې روانو سره کې یو بادشاه چې رواني د بادشاهانو پروا نه ده داسې ځه ما متعلق ډېر خلک داسې وایي دا متکبر دی غرور دی پکې غرور ما کې پسه دی زه څه د بادشاهم چې ما کې غرور دی زه څه کروڑپتیم چې ما کې غرور دی زه صاحب جایګیرم چې ما کې غرور دی نه غرور را کې نشتا والله العظیم کرا کې به غرور زه د سپو د خپوم خاورې والله چې زه ځان نه په من سپیم ښه ګڼم هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي غرور نشتا خو زه د قرآن او د حدیث دا نشه زما په دماغ کې داسې ده چې والله که په دې کوڅډه به یې ورکوم والله زما د زندګۍ تاریخ دی تاریخ په دې صوبه سرحد کې تپوس وکړي چې زه څومره دنیا کې ګرځېدلی زه به چا د خان په درستخان روټۍ ته ناست کړم تاریخ دی اشنغر دی او که ثوابی دی او که کوواټ دی او که بنو دی او که ډیری دی او که ټانک دی او که پاړه چنار دی دنیا کې تپوس وکړي زما ریکارډ دی چې چېرته لاړ شم د خوارو میلمه او د غریبو میلمه ما خو درته زما عقیده دا ده چې قرآن او حدیث نه لوی شان بل څه دی چې د چا به پې جوړېږي قرآن او حدیث نه لوی علم بل څه دی چې د چا به پې شان جوړېږي دا انګریزي خوان ځان ته پړی لیکې وي دا خو څوک جولاګان دي څوک ترکاڼان دي څوک کولالان دي څوک نداپان دي ته پوه شې انګریزي خو تیشاو اراو جارو دا شی دی روټۍ ګټلو دپاره اصل علم قرآن او حدیث اصل علم
اوس مونږ چې کوم ملک پیدا یو بل خبره ده چې مونږ ته خلک جاهلان وي او دغه خلق ته چې پړې لیکي خلک یو نکاح می تړلو نو داسې مخامخ خزم ناس دي مونږ سړیم ناس جو الته دبلیم غږی ما لکه دا سکوي بیړم غرکش وی جس دغه جاهلو کې خو نه ناس پړې لیکي خلکو کې ناس دي معززو کې ناس دي ته خدای هم په شرمونو او شرما دا پړې لیکي خلک دا خبره مې بیا تقریر کې کړې و چې چا د لور واده ماته زما د خپلارم به خوځه چې ته مې راوستې دا پړې نو زموږ زمانہ کې پړې لیکي هغه ته وایي چې ارث آزاد نماز عزانو سوچ کوای فکر کوای انجام تا ګوري چې زموږ انجام بچي د پیغمبر د سوري لاندې اوسېدم بکارآمد نشي چې سو پورې د پیغمبر په خودل لار باندې روان نشي ما په دې خبرو پوهیږي داغه په خودل لار روان نشي په خدای قسم چې هغه سوري لاندې اوسېدم تا ته کرامت د پیغمبر سوري لاندې نو په غرونو کې اوسېده اویسی قرنی نامه و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده نو خپل جبه مبارکه حضرت عمر ته ورکا وی په هغه غرونو کې یو سړی اوسېږي چیلې ساتلی دي زما د مرګ نه رستو زما سلام ولا یو سودا جبه ولا ور د وفات نه رستو حضرت عمر چل تلاړو سړی ولیدو چیلې ساتلی دي او بس ال توصیل اسلام علیکم وعلیکم خیر شګي و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جبرا کړی دا او تاسو سلام ویلې هغه ستر ګنو خیراتوي شوې و څنګه او خو و وفات شو بدا سولر دې دو راو ورته و خاخ مال علی دلم نو چې پوښ کې شو عمر فاروق ته تاسو کوچي چل سده چې د پیغمبر د وفات په ټیم کې تو ورته یاد و ماته وصیت او جبرا کړو سلام یې درته ورور نور خبر نه په دې غره کې اوسېګم سمې ته چرې تلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ملي دلم نه ده د دې غره نه می په ایمان راوړې د دې غره نه و مې ورته چې از په چامنم داغه او غاخ په جنگ احد کې شهید شوه نو ما امبور راواغسته چې ښا زما د معشوقې به یو غاخ نه او زما به ټول ثابتي نو غاخ به یو وېستو وی بیا خیال راغی چې اسنه چې داغه پاس غاخي او مالان دی وېستنو وی پاس نه مې یو وېست وی بیا می خیال راغی چې اسنه داغه دای او ما دا وېستنو بیا مې دا وېست خیر اخر دا چې فیصله مې وکړه چې وروره پته نه لګي چې داغه کم غاخ شهید شوی دی خلاص خپل ټول وباسا چا به خپل پکې راشي نو دا خپل مې وګوره ټول غاخونه مې وسته چې زما د محبوب یو غاخ نه نو زما د ټول حضرت عمر په ملا وټه پوله مبارک شتا ته د عاشق د دې عشق برکتو چې رسول الله په وفات په ټیم کې امتاد لپاره د جوبه وصیت کړي زما عزیزانو درد دې ته یو سړی راغی حدیث واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء د پیغمبر به کدو سره ډېر امینه وی ښا وی په ما دې حرامي چې زبل شی او نه خورم سیوا د کدو حضور علیہ السلام فرمایل چې دې سړی ته په ژوند زیره د جنت ورکړي قران کې راځي کنه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله خدای سره مینا کول غواړي د پیغمبر تابعداري وکړي دا د خدای نو زما عزیزانو په نفس زبانی جمع خرچ باندې وکړ